السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه دوستانو خیئ؟ امید در رب دی چې تاسو به په خیریت سره یئ. نن تاسو ته بیا زه القاري دوست محمد چینل نه قاري دوست محمد صاحب مخاطب یم. واقعا نن داسې ده چې بشنی شرابي د ده واقعا ذکر کوم چې د دې ماته مختلفو ځایونو نه رنګونه شوي دي چې دې دا واقعه تاسو په جومات کې بیان کړې وه. اوس یې موږ ته برای مهرباني بیان کوي چې دا خلک یې ټول واوري. مسلمانانو وروڼو، بشنی شرابي په لاره تېرېده. څه ګوري چې په یو کاغذ باندې لیکل شوي دي بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا بسم الله الرحمن الرحیم معطر کړه او صفا سوترې کړله. کور ته راغلو، کور ته کې خپلو بچو ته وی ای زما بچو، ګورې نن په ډېر ادب او احترام سره به خبرې کوئ. ما د الله پاک نومونه خپل کور ته رادننه کړو. نو چې کم وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم په یو تاخ کې په ښایسته ځای کې سنبال کېښوده، دی روان شو او د شرابخانې طرف ته تکل کوي. خو چې د شرابخانې طرف ته کم وخت کې دی روان شو، کم ځای کې چې دی شراب نوش کوي، نو هغه ځای کې د خپل شراب نوش که او وده شو. اوس رب العالمین ته وګورئ، د هغه قدرتونو نظر شم. فوراً حضرت جبریل علیه السلام را لیږي د انسان په صورت کې او بشنی شرابي ته دروازه وی. چې دروازه ووخله، چې دروازه کټکټو شوه یعنی وی وخله، نو بشنی شرابي بهر راووته، په خیر جوړ تکړه وشو. ویل جی تاسو غلط شوئ او تاسو د چا سره کار دی؟ ولې چې دی خو ډېر معمر سپین ږیری او دی خو د شرابو په نشه کې و. ویل د جنت زیره مې تاله راوړی دی. ویل قربان تاسو مخکې لاړ شئ، مخکې د عالمانو کورنۍ ده، کیدی شي چې دا زیره د هغوی وي. زه خو شرابي ما، شراب مسکلی دی، اوس هم په نشه کې پروت یم. نو حاطفی آواز رب العالمین کوي، اے بشن شرابی حیرانتیا مکوائی، تعجب مکوائی، تا زما د بسم الله یعنی زما د نومونو قدر کړی دی. ما ځکه ستا قدر وکوم، پتا می د جهنم بوی حرام کړلو، سیده به جنت فردوس کې دی داخلو ما. ته اوس حاطفي آواز کیږي. الله تعالی فرمایي چې من کان لله کان الله له. څوک چې د الله شي نو الله د هغې شي. مسلمانانو وروڼو، بشن شرابي نور عمل خرابو، لیکن د بسم الله الرحمن الرحیم سره مینه وه، تعلق یې ورسره پیدا شو، په دې زړه کې ورسره محبت پیدا شو. الله تبارک وتعالی په د جنت زیری کوي چې بشن شرابي خفه کېږه مه، تا زما د نومونو قدر کړې، زه به ستا د تمام وجود قدر کومه. وجه څه ده چې بشن شرابي توبه وویستله چې اله العالمینه زما په توبو توبه. توبه څه ته ویلی شي؟ په تیر عمل باندې پښیمانتیا کول او موجوده دا عمل هم پرېښودل او آینده هم بیا عمل پرېښودل چې یا الله زما په سچه توبه. نو الله تبارک وتعالی فرمای څوک چې په سچه توبه وباسي ټول ګناهونه معاف کومه، د ده ځای جنت دی. دا د بشن شرابي واقعه مې تاسو ته کېښوده چې بسم الله الرحمن الرحیم کې
دومره کمال او برکت شته. راشي د بسم الله الرحمن الرحیم یو بل حقیقت واورئ. بل حقیقت یې دا دی چې کم وخت کې د چا په سر درد راشي، اوس هم تاسو ته ویم د چا په سر ټول سر باندې درد وي یا په نیم سر باندې درد وي، دی به دا ښي لاس دا ګس لاس نه ښی لاس زه بعضې اوقات د ډېرو تور سرو ته م اواز پرې وکړم چې بچیه قرآن پاک الحمدلله نن ځای په ځای مدرسې کولو شوي دي، د قرآن پاک درسونه کیږي، د قرآن پاک ترجمې کیږي. زه ورته یم بچیه دا قرآن پاک په ګس لاس مه نیسئ، دې ته ګس لاس ویلی شي چپ لاس، د دې دپاره ښي لاس پکار دی. ولې قرآن خو عظیم کتاب دی، دی به په دې عظیم لاس باندې په ښایسته لاس باندې ولې په ګس لاس باندې پوزه پاکول شته، په ګس لاس باندې مونږ او تاسو او دس چرندام ته چې کله کینو نو د ګس لاس استعمال کوو، نو لحاظه ګس لاس به د قرآن پاک دپاره نه رامخکې کوو، ښی لاس به رامخکې کوو. نو چې د چا په سر درد وي یا روغ سر وي یا نیم سر وي، هغه دې په دې خپل سر باندې مکمل داسې لاس کیږي او 11 کرته دې دې ووایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد یعنی درود ابراهیمی 11 کرته او 11 پیری دی بسم الله الرحمن الرحیم اولولی انشاءالله په هغه ټیم د ده لاس بلا پروت وي او د سر درد ختم. په ډسپرین ګولۍ دونه زر نه ختمیږي، په نورو ګولو نه په بسم الله الرحمن الرحیم ختمیږي. دی بسم الله کې الله دومره کمال اچولی دی چې کله موږ ډوډۍ ته کینو نو موږ وایو بسم الله وعلى برکت الله، هغه ډوډۍ کې الله پاک برکت واچوي. که څوک یو کار شروع کوي هغه دې وایي بسم الله الرحمن الرحیم، څوک دکانداري کوي او تاله کولاوي وایي بسم الله الرحمن الرحیم، څوک هسې یو نور تجارت روان شي دې دې په لاره م وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک به ټول مشکلات په دې بسم الله سره حل کوي. نو الله پاک هم خوشحاله که. زما نمبر بیا مو واورئ، بعضې خلکو نه به هیر وي 0312 83 4 83 53 او انشاءالله دې پسې رفتن په رفتن وقتن په وقتن نوې واقعګانې را روانې دي، هغه به تاسو وګورئ، خپلو بچو ته یې وښایئ. ګوره چې بچو ته موبایلونه هم لاس کې ورکړي دي، په هغې باندې تاسو کارټون وغیره ګورئ، نو د دې ماشوم وخت هم خراب کو او دغه موبایل دا دې مسې ضایع کو. دا موبایل ښه شی دی دې دپاره چې ته ترې ښه کار واخلې، قرآن تلاوت راواړوه، نورې قصې راواړوه، د القاري دوست محمد چینل ته راشه، د نورو علماو چینلو ته راشه، ته به پکې ښایسته ښایسته د علماو خبرې څه وي ښایسته وي، د قرآن د حدیث پویه به درته راشي چې یاره ناسته به څنګه کوم، ولاړه به څنګه کوم، مشر سره به څنګه میلاویږم، لهجه به زه څنګه کوم. نو په دې ټولو خبرو به پوه شي. خو که دیني چینل هم لږ شانې سبسکرایب کو او لږه وړاندې م بوتلو، نو تاسو ته به نوې نوې واقعګانې نوې نوې قصې الحمدلله هر قسم اجازي دا به وقتن په وقتن زه تاسو ته درکوم. نن مې دله د سر د درد اجازه درکړه. اکثر خلکو دا سر په دواړو لاسو نیولی او شنې ګولۍ پسې ګرځي چې یاره دا به مې د سر درد ښه کي. بسم الله الرحمن الرحیم وایه، اوبه او سمندر به لار درکوي، خو اعمال د دې ضرورت دی. الله پاک دې په اول ماته او بیا تاسو ټولو مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق راکي او انشاءالله چې دا واقعګانې به په خپله م یادو چې یادې کو نو بل ته به یې رسو. مسلمان هغه دی چې د نیکۍ یوه خبره، یو حدیث، یو د قرآن آیات زده کي
او به بل ته ور ورسئ په خپل هم پې عمل وکړي نورو ته مو چې عمل پې وکوي وما علینا الا البلاغ